دوستانو یو خبر در کوم او یقینا چې داسې معمولی خبر هم نه دی او د هندوستان د فوج مشر هم د دې بیان تصدیق کړی دی چې افغان طالبانو چې څونه خپل مشران دي یا چې د نورولي مسعود دی یا چې د حافظ ګلبادر ګروپ کوم مشر دی نو هغه ټولې وزیر باغ یو علاقه ده چې ګرین ایریا ورته وایي په کابل کې او دغه ډیپلوماټیک ایریا ده دغه ټول دغه ځای ته بوتلی دي او دا د هندوستان د فوج مشر دا بیان ورکړی دی چې موږ ورته وی چې دا تاسو راولئ او دا په دغه ځای کې په ډیپلوماټیک ایریا کې په کابل کې دا تاسو د هندوستان د سفارتخانې سره خوا کې دیره کړئ او دغه ځای کې به دوی محفوظ وي ټیک دی چې محفوظ خو به وي خو ردې نه تاسو دا اندازه ولګوئ چې لکه هندوستان څونه لوی ګیم افغانستان او پاکستان ته جوړ کړی دی د هغوی دا مطلب دی چې کله پاکستان د صبر پیمانه له بریښ شوه نو کیدای شي بیا پاکستان دغه ځای کې په دغه ریډ زون باندې حمله وکړي چې هغې سره خوا کې د انډیا سفارتخانه ده د انډیا سفارتخانه پکې ولګي یا د بل ملک سفارتخانه پکې ولګي د دې نه به یو ډېره لویه انټرنیشنل لانجه جوړه شي او د دې نه کیدای شي لکه درې اړخیزه او څلور اړخیزه جنګ جوړ شي او دا هندوستان چې کومه لوبه جوړه کړې ده چې ایران او سعودي عرب هم په خپلو کې اچوي او پاکستان هم او ایران هم په خپلو کې اچوي اوس د هغه دا مقصد دی چې په دې جنګ کې پاکستان او افغانستان یو بل سره چېرته جوړ نشي او دا معامله دې حد ته ورسوي چې په دې کې بیا هندوستان هم راودانګي نو دا یو ډېر خطرناک ګیم هندوستان جوړ کړی دی او زمونږ افغان طالبان چې کوم دي نو هغوی په دې لومه کې راګیر شوي دي په دې دام کې راګیر شوي دي اوس هغوی د چل نه ورځي چېرې د هندوستان نه چې کوم مکار هندوان دي آر اس ایس والا د هغوی د مکارۍ نه څنګه ځان بچ کړي ځکه چې هغوی اوس دونه په اسانه نه پرېږدي هغوی چې ولسونه کوچ ورکړي دي دا ټول کوچ به دې وباسي دا ټول کوچ به دې وباسي او د افغان طالبانو نه به دونه کار علي چې تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی اوس هم افغان طالبان په دې خصمصه کې دي چېرې موږ د هندوستان سایډ واغشته او پاکستان سره هم دښمني شروع کړه هندوستان موږ له څو کړه هېڅ مو سره ونه کړه اوس وله دا کار ګوري چې دغه ځای کې ګرین زون ورته وایي د کابل ډیپلوماټیک ایریا ده هغه ځای ته د افغانستان د طالبانو ټول مشران او هغه ځای ته د پاکستان چې کومې وسلوالې ډلې دي او پاکستان ته پکار دی او پاکستان د افغان طالبانو نه غواړي هغې به وتلي دي او هغې په هغه ځای کې دیره کړي دي د دې خبره تاسو تصدیق ځکه کولی شئ چې دا بیان د هندوستان د فوج مشر ورکړی دی او تاسو یې د هر ځای نه دې تصدیق کولی شئ تاسو سوچ وکړئ چې لکه د افغانستان عوامو ته څونه لویه لوبه جوړه شوې ده اول ورته د اسامه په سر باندې څونه لویه لوبه جوړه شوه چې افغانستان پکې تباه او برباد شو یو اسامه و هغه به وایي چې زه مسلمان یم او زه شهادت غواړم خو وروته به یې امریکایانو بر ځان ورکړی او بس شهید شوی به خبره به ختمه وه 20 کاله خو به افغانستان نه لتاړ کېده که نه اوس هم چې دا کم خلک وایي چې موږ شهادت غواړو او موږ د اسلام دپاره جنګېږو نو روزه او مطلب بیا چې بس خبره ختمه کړې بس جنت ته به لاړ شي نو افغانستان خو په خلکو باندې مه لتاړ کوی که نه دا هغه خلک دي چې دوی وایي چې موږ شهادت هم غواړو موږ جنت هم غواړو خو د هغې نه مخکې دوی افغانستان په خلکو باندې لتاړ کړي تباه او برباد کړي او د هغې نه پس بیا چې تا د اسامه بن لادن په شانه لکه د مرغۍ په شان گیر شي لکه د تنظري په شان گیر شي او بیا مړ شي نو دغې ته خو بیا شهادت نه وایي چې یو سړی گیر شي نو خو به خامخا بیا مري نور به څه کوي چې شهادت خو دې ته وایي یو سړی په نره دښمن ته مخامخ شي او گیر کړي اسامه سره هم دا موقع وه چې په لکونه افغانان یې بچ کړي وو په خپله جنت ته تلو خو هغه وایي چې نه لکونه افغانان د ځانه مخکې کوم او بیا به زه وروستو جنت سره ګورم اوس د افغانستان دغه کسان هم دا لوبه شروع کړې ده چې په خپله جنت تړم نه کېږي په خپله شهادت تړم نه کېږي او نور خلک جنتونو ته لیږي او نور خلک شهادتونو ته لیږي خو دا خبر دله ما درکړه تاسو چې د کوم ځای نه تصدیق کولی شئ نو د هغه ځای نه تاسو تصدیق وکړئ دا ډېره خطرناکه خبره ده چې اوس هندوستان داسې لوبه راواغشته چې افغانانو له داسې کار ګوري او افغان طالبانو له داسې کار ګوري چې د هغې به بیا جبران هم نشي کېدی او افغان طالبان به په داسې یو لامحدوده جنګ کې ورخکیل کړي چې ته په خدای یقین وکړه چې هغوی له بیا چل نه ورځي چې د دې نه موږ څنګه وځو